السلام علیکم. نن به موږ د انسولین باره کې چې کومې غلط فهمیانې هغې باره کې خبره کوو. اکثر مریضان وایي ډاکټر صاحب انسولین چې زه شروع کړم نو بیا خو به زه دې سره عادت شم. نو نه جي داسې نه ده. انسولین څه نشاور ګولیانې نه دي، نه داسې ده نشې دوایي ده. دا انسان دپاره شوګر کنټرول کولو له ټولو نه بهترین دوایي ده. دویم خبره ډاکټر صاحب انسولین خو اخیری علاج دی او دا زه بیا هیڅکله نشم سټاپ کولی. نو دا میت هم غلط دی. انسولین شروع کولو دپاره څو وجې دي، په هغې کې څه عرضي وجې هم دي. مطلب یو مریض دی د هغه سرجري کې ورته شوګر نارملایز کول ډېر ضروري دي. دویم په پریګننسي کې شوګر شویې دپاره ضروري دي. او دریم داسې ده چې لکه مطلب مریض په څه داسې اکیوټ کنډیشن کې دی لکه ډایبټیک کیټو ایسیډوسس کې دی، کوم چې دا ډایبټیز یو ایمرجنسي ده، د هغې وجې. بل میت دا دی چې ډاکټر صاحب ما اورېدلي دې سره سترګو نظر خرابېږي. نو نه، دا خبره هم غلطه ده. سترګو نظر د شوګر سره خرابېږي او شوګر مرض زیاتېدل او بې کابو کېدل د سترګو د خرابي یا د نظر د تلو وجه جوړېدی شي. ډاکټر صاحب ما دا هم اورېدلي چې انسولین سره به زما وزن ډېر زیات شي. نو اګین انسولین چې دی هغه میټابولیزم امپروف کوي. بل دا دی چې که انسان د خپل خوراک او د انسولین د ډوز خیال وساتي، خپل انډوکراینالوجست سره ریګولر چیک اپ کوي، نو وزن کمېدو چانسز پکې کم دي.